بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، تاسو ته پتی په سوشل میډیا باندې یو خبر چلی چې په داود شاه پیښوري باندې فایرنګ شوی دی. فایرنګ ولې وشو؟ وجه څه ده؟ زه دا ګڼم خو چېرې اف او سایبر کرایم خپل کار شروع کو، په ایماندارۍ سره خپله ډیوټي وکړله، نو راتلونکي وخت کې به دا پښتانه د لوی تصادم نه بچ کی. په دې سوشل میډیا باندې دا کنځلې، دا ردې بدې، د خلکو خور مور کنځل، د خلکو ذات پات کنځل، همدغه سلسله به مخې ته راځي او دا ټوله ذمواري دغه سایبر کرایم ده. یو شمېر کیسونه په دغه سایبر کرایم کې پراته دي او کلونه یې وشو، کلونه مجال شته. خو دا اداره چې کومه ده د چا خلاف اکشن اخلي، بد دا اداره چې کومه صرف دې له لګیا ده چې افسرانو لپاره کار کوي، خو چې اس ایچ او پسې سوبي، او چا پولیس پسې سوبي، خو چا بل ادارې پسې سوبي، خو چا بل ادارې پسې سوبي، کال هغې پسې وکړي او هغه خلک چې کوم دی نو په هغې باندې زور زبردستي وکړي یا په ویډیو ډیلیټ کړي او یا چې کومه ده نو د هغه خلاف کاروي وکړي. خو په دې سوشل میډیا کې په دې وخت کې چې دا کمې کنځلې روانې دي او د خلکو ذات پات بغیر څه ثبوته دلیله، چا سره چې دلیل نه وي نه هغه به د خور مور کنځي، هغه به د ذات پات رشته دار کنځي. دا ټوله ذمواري چې کومه ده دا د اف ده او د سایبر کرایم ده. او راتلونکي وخت کې خو دا تصادم به ډېر زیات کیږي. دا کم خلک چې په دې سوشل میډیا باندې روان دي، نو داود شاه پیښوري فایرنګ چې دې وخت کې حالات د خطرې نه وي بهر دی او په خپله لګېدلی دی او وینه ترې بهیږي، اسپتال کې دی. خو زه دا ګڼم چې دا ټوله ګناه چې کومه ده نو دا د دغه ادارې ده چې دغه اداره خپل کار نه کوي، دغه اداره چا خلاف چې کوم دی اکشن نه اخلي. دغه چې کوم 2016 فیکا قانون پاس شوی دی، څه دا قانون پاس شوی دی؟ په دې صوبه کې خو دنیا قانون نه پاس شو، بس صرف قانونونه پاس کیږي، په دې به عملداري نه کیږي. د دې سوشل میډیا خو هم څه لار ده، په دې باندې خلکو ډېر ښه کارونه وکړل، خو داسې خلک پرې راوتلي دي چې هغوی صرف کنځلې او زور زبردستي او بس بدماشي، د سوشل میډیا بدماشان او بتخور روتي دي، د خلکو کورونه، د خلکو خاندانونه یې ټارګېټ کړي دي، خلک یې په پریشانو کې اچولي دي، خلک یې ذهني بیماران کړل. یو عزتداره سړی به چې کوم دی هغه بې عزته شي، په هغه به بوختان ولګي، په هغه به تور ولګي، اف کې به درخواست ورکړي. اوس خلک چې کوم دی د اف له درخواست نه ورکوي. ولې ورکوي؟ چل څه دی؟ په کال کې چې کوم دی هغه اکشن وانخلي، په 2 کاله کې اکشن وانخلي. 14 کیسونه خو ما داخل کړي دي، په کم باندې اکشن واغسته؟ نو دا ډیره مهمه خبره ده چې دې باندې صوبایي حکومت دې طرف ته پاملرنه وکړي. زه د عمران خان صاحب نه، د وزیر اعلی صاحب نه، د آی جی پی صاحب نه، د اف د مشرانو نه چې دلته په پیښور کې څوک ناست دي، هغوی سایبر کرایم والا هغه ټک کار نه کوي، هغوی اکشن نه اخلي. او همدغه وجه ده چې دا راتلونکي وخت کې به همدغه شانتې ډزې کیږي څنګه چې ډزې نن په داود شاه پیښوري باندې وشوې، دې نه مخکې زموږ په کور باندې هم ډزې شوې وې. او دا سلسله چې کومه ده دا به نورو ضلعو ته هم رسي. تاسو سوشل میډیا نن سبا څوک فیسبوک ګوري، زه خو خپل ځاني نن سبا فیسبوک نه ګورم. په دې واتساپ ګروپونو کې مې وکتل چې دغه شانتې فایرنګ شوی دی. دا ډېر افسوسناکه خبره ده او دا صرف د سوشل میډیا د وجې او دا صرف چې کوم دی دغه سایبر کرایم د وجې. ولې دا سیزونه نه بندوي چې څوک کنځلې کوي، څوک غلطې ویډیوګانې شیر کوي، د دې خلاف پابندي ولې نه لګوي؟ دوی سره د اختیار دی، ولې نه کوي؟ خپل اختیار ولې نه استعمالوي؟ نو همدغه وجه ده چې دغه مسلې دي او دا مسلې به مستقبل کې هم ډېرې جوړېږي، مستقبل کې ډېره غټه خطر ده. مننه، خوشحاله اوسئ ملګرو. دا ویډیو سره شیر کې په دې موضوع باندې خبرو کې، او دا موضوع ډېره زیاته ضروري ده. خو چېرې سایبر کرایم خپل کار شروع کو، مجال شته، خو څوک سوشل میډیا باندې غلطه خبرو کوي، خبره به کوي، په دلیل به کوي، په منطق به کوي، د چا ذات پات او کنځلې او بې ځایه خبره به نه کوي. نو دې طرف ته پاملرنه وکړئ.